کعب ابن اشرف دا یو یهودیو د حضور علیہ السلام په شان کې ګستاخانه شعرونه وې. په هغه شعرونو باندې حضور علیہ السلام زړه مبارک ته درد ورسېدو او هغه شعرونه د حضور علیہ السلام په شان کې ګستاخی و او د نبوت سره دشمنی و. نو حضور علیہ السلام پیغام جاری کو، فرمان جاری کو، خپل صحابه کرامو ته وی تاسو کې داسې څوک بندشتا چې د کعب ابن اشرف یهودی سر مال وروړي. نو ګوره که حضور علیہ السلام معافی کولو ته ګوري نو دې ځای کې د سر په ځای د نبوت دشمن دی، د سر په ځای د رسالت دشمن دی او په نبوت او رسالت باندې ډاکا چولې ده. نو حضور علیہ السلام د معافی ورته نه دی ویلی چې زه به دې معاف کم، بلکې حضور علیہ السلام هغه له مقم د توبې ویستلو نه ده ورکړی، هغه ته انتباه هم نه ده ورکړی، تنبیه هم نه ده ورکړی، پیغام هم نه لېږلی چې سم شه، بلکې صحابه ته فرمان جاری کو تاسو کې داسې څوک شته چې هغه الله او د الله رسول باندې ننګ او غیرت کوونکي د کعب ابن اشرف سر را لروړي، لاړ شي ورپسې او د هغه د بدن نه سر جدا کی مالې روړي. یو دوه صحابه کرام پاسېدل چې یو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو او بل یو عام صحابیو، دا دوه صحابه کرام پاسېدل. حضور علیہ السلام ته پسینه مبارک باندې لاس کې خو او بیا د دوه صحابه کرام او فرمایل د الله محبوب مونږ بلاړ شو د کعب ابن اشرف نه به د تن نصر جدا کو، ستاسو قدمونو مبارکو کې به د تکیدو، خو په شرط د دې چې هغه ډیر اوخیار دی، هغه له مونږ اسې نشو تللی، ډایرکټ په حمله نشو کولی، زورورم نه، مونږ به څه حیله کوو، مونږ به داسې خبرې کوو چې هغه به دوو معنو والا وي او د هغې په ترو باندې مونږ به دې تیرو باسو او دې به ورغلاو کو، دې به دوکه کو، دې به د ده به مونږ د دروغو تعریف وکړو، د هغې نه وروستو ځان ته به یې راچوکو چې کله قابو کې واخلو د سټ د ډډې به یې دله حلال کو، تن به یو خو غورځو او سر به تې دله راوړو، ستاسو قدمونو مبارکو کې به یې کیدو، په شرط د دې مونږ به دا کار وکړو خو تاسو د څه خبرو مونږ ته اجازت راکې چې مونږ د کعب ابن اشرف یهودي سره په هغه خبرو باندې چل ول باندې وخت تیر کو، دوکې کو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو له اجازت ورک وی لاړ شه او د سره چې کوم خبرې کول تاسو ته آسان هغه خبرې وسره وکي، خو خیال کوي د آداب په لحاظ ساته، که زما د ذات حواله سره څه خبرې نو داسې انداز باندې خبر وکي چې تاسو نه ګستاخی او توهین آمیز خبرې اونځي. دغه صحابه کرامو پسینه لاس کې خدا الله محبوبه زموږ مور پلار پتا باندې قربان، ستاسو شان کې به مونږ ګستاخی نه کو، بې ادبي به نه کو، کله به هم کمې پکې نه کو. او لاړل کعب ابن اشرف یهودي ته دروازه وټکوله، ورته وی مونږ له لږه غله راکا. کعب ابن اشرف ورته وی حضور علیہ السلام د لول نه درکې نو دې صحابه کرام ورته فرمایل وی حضور علیہ السلام سره یو ځل د دوستۍ لاس ملو کړی دی، نو اوس ته هغه لاس هم نشو جدا کولی، لاس هم ته نشو خلاصولی، خو مهرباني وکړه ته مونږ له څه غله راکا. کعب ابن اشرف ورته وی زه به غله درکم قرض، خو تاسو به ماته دا غله واپس کوئ یا نه، نو د دې څه ګارنټي ده. نو دغه صحابه کرام ورته وی مونږ سره خو نور څه نشته چې تا سره ګاڼه کو، خو دومره ده چې وسلې را سره دي، هغه درله ماسخوتن تیارو لګي نو پټ پټ به دله راوړو او تیاره کې به تم غله راکې، ملک د پښتو دی، مونږ به دا غله درنه یوسو او هغه غله به پټ په پټ خپلو کورونو ته ورسو. تیارې ته مقصد دا و چې نور څوک نی لارې کوڅې به خوشي وي او د وسلې د راوړو یو قسم اجازت یې مغوستو او د غلې دا اوړل راوړل د بانه جوړه کړه. او کعب ابن اشرف یهودی کور ته تللی دی، خو یاد ساته د کعب ابن اشرف خزا دا هم یهودی وا او دا جادوګر وا او دې به خوشبو جوړولا او داسې عجیبه خوشبو به جوړولا چې هغه خوشبو به په غونډه مکه کې خوره وا. نو کله چې دا صحابه کرام ماسخوتن تیارو لګیدا او دوی د کعب ابن اشرف د کور دروازه ټکولې ده، د نن آواز راغلی دی، سو کې کعب ابن
اشرف تپوس کوي بهر راغلی ملمنو څوک یې نو هغه طرف نه آواز کیږي چې مونږ یو د غلې د پاره راغلی یو ځان سره وسلم راوړی دا مونږ له روزه خپل ملګري یو روزه راله نو چې دا خبره دنه کعب ابن اشرف واورېده نو ځان پسې کورتا نږدې کړه او را روانېږي نو ښځه ورته وی یا سړیه په دې شپه باندې سله بهر وځې وی دی ورته وی چې بهر زما ملګري راغلي دي هغوی سره او خپل دي پردي نه دي زه هغوی سره ملاقات کومه کعب ابن اشرف ته خپل ښځې آواز وکړو وایي یا سړیه د دغې آواز کې ما ته وینې ښکاري ته دا ښېګړه به ما سره وکړې چې ما به د کونډتوب نه وساتې بهر موزه دغه آواز کې وینې څڅېدلې ښکاري نو کعب ابن اشرف دې ښځې ته راتاو شوي دوی خو غریبانان په خپل ځان پورې اریان دي غلې پسې اریان دي نو دوی به ما ته څه ضرر ورسې بار وروته اوس دې دوو صحابه کرامو ځان سره لږ ورخوا د سترګو نه پناه نور ګڼ شمېر صحابه کرام هم پټ په تیاره کې کینولي دي او هغې صحابه کرامو ته دا ویلي چې کله مونږ کعب ابن اشرف راګیر کو په قابو کې م راوستو نو بیا به راته اشاره یا آواز کو راځئ وه هسې به مزاحمت نه کوئ کعب ابن اشرف بهر راووته د کور مخې ته په خاورو کې پرلتي وو او دغه دوه صحابه کرام مخې ته کېناستل دغه ټیم کې دا یو صحابي کعب ابن اشرف ته فرمایي وایي ستا په دې ویښتو کې ډېره عجیبه خوشبو ده نو کعب ابن اشرف د سر نه کپړه لرې کړه سر یې راښکاره کړ لوی لوی اوږده اوږده زلفان یې و ویښته یې راخواره کړل په هغې کې خوشبو لګېدلې وه کعب ابن اشرف د صحابه کرامو ته سر راټیټ کړ والی بینې کې څومره عجیبه خوشبو ده اوس دغه دوو صحابه کرامو د کعب ابن اشرف دا ویښته خوشبو یې ترې نه راښکله بوی یې کړل دې صحابه کرامو اجازت واخیسته وایي صاحبه ستا دې ویښتو کې دومره ښکلې خوشبو ده زموږ مړه غواړي چې دې کې لږې ګوتې ووهو چې زموږ نه لاسونه خوشبودار او معطر شي وی کعب ابن اشرف ډیر خوشحاله شو چې زما دا خوشبو خو ډیره د دوی خوښه شوه وی سر یې ورته راټیټ کړه دا زلفې په ښي طرف اوږه باندې راځوړندې او په ګس طرف اوږه باندې راځوړندې شوې او وی دې صحابه کرامو له اجازت ورکړي زما ویښتو کې ګوتې ووښئ چې ستاسو لاسونه معطر او خوشبودار شي دې صحابه کرامو یو لمحې ولا ویښتو کې ګوتې والې ناګانه دا لاسونه یې پکې موټې کړل او ویښته یې وله کلک ونیول او هغه اخوا صحابه کرام تیاره کې ناست هغوی ته آواز وکړو کعب ابن اشرف یهودي د دې ویښتو د زلفو نه قابو کې راوستی دی دوه صحابه کرامو په شریکه نیولې دي او نور صحابه کرام رالل د دوه صحابه کرامو په یو یو لاس باندې د خپلو بډو نه چاړه راوویسته دوه مخیزې تیره چاړه وه تاسو چې د هندوانې په دې منځ کې چاړه ور دننه کې او توې کې تی په دې یو طرف او په بل طرف دا چاړه تو کې او دغه شان د هندوانه دوه ځای شي په منځ باندې جدا شي کټ شي دغه شانې د کعب ابن اشرف یهودي په سټ کې چاړه خښه کړه او د سټ نه داسې ښي طرف تم چاړه تو کړو ګس طرف تم او د دې کعب ابن اشرف یهودي نه سر جدا کړ تنې جدا کړه وینو ته داري واله او کعب ابن اشرف نه سر جدا شو مردار شو او دې دوه صحابه کرامو د حضور علی السلام خدمت کې د دغه مردار دا سر پیش کو حضور علی السلام د دوه صحابه کرامو ته د جنت دعا کړې ده الله پاک نے ورله مغفرت او دعا غوښتله او مبارکباد د جنت ورکړی دی دینه معلومه شوه چې حضور علیه السلام د خپل سر دشمن معاف کړی دی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی دی د حضور علیه السلام د سر مبارک کټکولو لپاره خو الله پاک ورته هدایت کړی دی چې کله حضور ته مخکې شوی دی نو حضور فیصله وکړله چې دا زما د نبوت دشمن نه دی بلکې عمر زما د سر دشمن دی او چې نن ما ته ملامت ولاړ دی ما نه معافي غواړي نو حضور علیه السلام حضرت عمر چې د سر دشمنو نو معافي ورته کړې ده سینې مبارکې ته جوخ کړی دی ځان ته نږدې کړی دی د الله نه د بخښنې مغفرت سوال یې ورله کړی دی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه له الله یو ډېر لوی عظمت ورکړ حضور ورته بخښنه کړې ده درګذر یې کړی دی معافي کړې ده خو چې کله دشمن د نبوت دشمن وګرځي نو حضور علیه السلام په خپل اعلان کړی دی
من سب نبیان چا چې حضور علیہ السلام یا هر یو پیغمبر ته کنزل او ګستاخی وکړله فقتلوه نو دې تاسو مردار کې دې قتل کې د وینه توی ده د وینه تویول جایز او حلال دی نو ګستاخی رسول د سزا قتل وی نو حضور علیہ السلام په ختم نبوت حواله سره هیڅ چا سره رعایت نه دی کړي د هیڅ چا خاطر نه دی کړي هیڅ چا سره نرمه نه دی کړي هیڅ چاته درگذر معافی نه کړي نو نن امت ته دا پیغام ملاویږي چې تاسو به هم د ختم نبوت منکر یا یو ګستاخ د نبوت داوا کړي پیروکار دغه پیروي وکړه دغه به بالکل په مخ د ځمکه ژوند ته نه پرېږدي یا به مجبور کوي حکومت ته حواله کوي یا د دغه ناسور په خپل به علاج کوي خو د ختم نبوت منکر په دنیا کې ژوند تیرولو ته به نه پرېږدي دا د الله د رسول د الله د دین پیغام او حکم دی مونږ ته احکام دي په دې باندې عمل کول زموږ استادو د پاره لازم دي